نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. صدق الله العظيم. سورة المائدة شپږم پارا شپږ څلوېښتم نمبر آیت دی. د دې آیاتونو د مخکې آیاتونو سره ورته مناسبت دا دی چې په مخکې آیاتونو کې د یهودیانو د تورات کتاب مخالفت ذکر شو. اوس په دې آیاتونو کې هم د یهودیانو د تورات مخالفت ذکر کیږي. الله رب العالمین د تورات فضیلت ذکر کو چې په تورات کې هدایت او رڼا او ذکر کوي چې د عیسی علیه السلام کتاب انجیل کې هم هدایت او رڼا او داغي نه بعد د دې مخالفین د تورات انجیل چې کوم مخالفت کوونکي دي نو دا فاسقان او بدکار دي. د موسی علیه السلام نه بعد الله پاک عیسی علیه السلام راولي او عیسی علیه السلام ته الله پاک لاس کتاب ورکړ چې هغه کې د تورات تصدیق موجود د تورات سره په اصول کې په عقاید کې هغه متفق کتاب او عیسی علیہ السلام ته الله پاک کتاب انجیل ورکو دې کې د عقیدې هدایت موجود او د عمل د پاره پدې کې رڼا پرته. لیکن د دې کتاب نه پیدا اخیستل کی هغه صرف نیکان خلک د اگر چې هدایت د ارچا د پاره خو پیدا ته هر چا واخیستل لکه څنګه چې قران کریم د هدایت کتاب دی خو نیکان خلق ته پیدا اخلی بدن ته پیدا نه نو هدایت عام دا شان د انجیل هدایت عام د تورات هدایت عام خو چا په عمل وکړو هدایت قبول او چا په عمل ونه کو هدایت قبول نه. اوس په دې قران کریم کې د دنیا د هر انسان د پاره هدایت پروت دی. څوک ته پیدا واخلي هغه ته هدایت ملو او څوک ته پیدا واخلي کتاب تیر شي زندگی تیر شي لیکن پیدا ته واخلي. یا الله جل شانه فرمایي چې پکار دا چې عیسایان په خپل کتاب انجیل باندې فیصله کوي ځکه چې په انجیل کې د احکامات ذکر شوي لیکن دې کې بعضی اهل کتاب عیسایان نصارا داسې دي چې هغه په دې باندې عمل نه کوي. په دې درې آیاتونو کې د قران کریم یا د الله پاک د حکم د مخالف درې قسم احکامات ذکر شوي. اول آیت د دې رکوع کې وایي چې د الله د کتاب او د الله د قانون خلاف فیصله کوي نو دا کافر دی. په دویم آیت کې وایي چې د الله د کتاب او د قانون خلاف فیصله کوي نو دا ظالم دی. او په دې دریم آیت څلورم آیت کې وایي چې څوک د الله د قانون او د حکم خلاف فیصله کوي نو دا فاسق دی. حکم د الله یو ځای مخالف کافر بل ځای مخالف ظالم بل ځای مخالف فاسق. نو پدې دې کې مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه فرمایي
د بعضی احکامات تعلق د عقیدې سره وي او داغي مخالفت کوونکی منکر وي نو دې کې دا سړی بیا کافر دی دا الله قانون نه مني دا سړی مدینه نو دې داغي خلاف فیصله کوي خو انکار کوي چې دا د الله قانون زه نه منم بیا کافر دی او به مودري ظالم او فاسق نو دا دین الله دا کتاب مني چې دا الله کتاب دی الله حکم دی خود فیصله ولنکم بس نیکم سم مسله ده یا د خپل خواهشات په بنا فیصله نه کوي یا د دنیوي مجبورۍ په بنا باندې فیصله نه کوي نو دا فاسق او ظالم دی خو کافر نه دی لکه خبر ته پتی چې الله حکم دا خو فیصله دا غي نه خلاف ولګي يرګي بس نو کریم خرابيږي لکه نن سم خلک دا حضور کوي مونږ ته پتر قرآن کې دا مسله دا چې دا خو ځکه نه وایي زموږ په نوکری خراب یا مونږ ته مسله جوړي اکثر خلک وایي نو فیصله د قرآن خلاف کوي دا الله د حکم خلاف کوي اگر چې دې د الله د حکم مني نو سره د منلو مخالفت کوونکی فاسق او ظالم شو او کافر نشو او کنه یو سړی وي دا د الله حکم ځنه مان دا الله حکم دا نه دی نو په دې صورت کې دا سړی کافر دی د الله حکم کو نه مانو او فیصله دا غي نه خلاف نو د دې وجه د حکم د الله مخالفت کوونکی احکامات درې ذکر شو یو ځای کافر او دوزا یو ځای ظالم او بل ځای فاسق اوس په قران کریم باندې په حکم مسلمان کوي دغه قران د الله کتاب یوازې د تلاوت د پاره نه دی دا د قانون د پاره دی چې مسلمان په دې قانون ژوند تیر خو چې کله د مسلمان ژوندۍ په قران برابر نه د قران د قوانینو سره موافق نه امن بم ناراضي او دی په مجرم او ګناهګار او نن سبا زموږ استاد په دې وطن کې فیصله الله په کتاب څوک نه کوي بچه څنګه فیصله وشو دې ته موږ ګوري چې قران سره برابر ده او کله قران نه خلاف بس فیصله او بیا کله کله مالدار سړي په پیسې او چلی نو فیصله دا په حق کېږي اگر چې ظلم وکي او بیا فیصله دا حق تلاړ شي ځکه الله په کتاب فیصله نشته او دا الله په کتاب کې ظلم نشته انصاف بیا درسترو آیاتونو شان نزول داسې دی او پیرا د يهوديانو درې عالمان راغلل کعب بن اشرف يهودي عبد الله بن سوريا يهودي او شماس ابن قيس يهودي دې درې واړو په خپل منځ کې مشوره وکړه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل دین نه څنګه واړو مشوره وکړه مشورې دا څوکړه چې موږ برابر نبی علیہ السلام ته وایو چې زمون په ډېر غټ نوم دي او يهوديان ټول زمون خبرې مني موږ په سر روان دي او ته زمون مرګتیا وکا او دا يهوديان په ټول تا ومن نو موږ بوته د در دین خلاف یو فیصله یاد نو چې دی اومن دی په خپل دین خلاف فیصله دا مشوره وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی استاد ملګرو سره زمونږ په یو مسله کې اختلاف دی یو فیصله هغه براله تخم کې نبی علیہ السلام ته لیکن دا تاسو ته معلومه چې موږ د خپل یهودیانو غټ یهودیان ټول موږ پسې راځي نو چې موږ ستاسو ملګری شو زمونږ یهودیان به ټول ستاسو ملګری شي او تاسو فاصل غواړئ چې خلک مسلمانان چې موږ په سر ملګری شو زمونږ یهودیان به ټول مسلمانان چې ډله به ډېر شي خو فیصله را لکه زمونږ په طبیعت باندې خاصتاسو په طبیعت څنګه دا چې فیصله را لکه چې زمونږ حق نه دی خو حق موږ لرا واړې حق زمونږ نه دی فیصله زمونږ په حق کې چې کله زمونږ په حق کې دی په موږ وایي چې ستا پیغمبري موږ منو زمونږ سره به يهوديان ستا طرف تراو الله جل شانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم آیات نازل کړ چې د دې خلقو د طبیعت مطابق فیصله وکړي کتا سره داخله ایمان وروړي او کني وروړي کو فیصله وکړي د قران او د کتاب خلاف نه کړي که ایمان هدایت او الله پاک کړي مسلمانان بشو که هدایت نه کړي غلطه فیصله د دې لپاره مکو چې دا يهوديان د تاسو مسلمانان شي
بیا په دې کې مفسرین حضرات لیکي چې د دین خلاف په فیصله د دنیاوي مفاد د پاره نه کوي بل د خپل جماعت د مضبوطېدو د پاره به هم د دین خلاف فیصله نه کوي دین به تا ته وړاندې وي اگر چې تا سره څوک مرګتیا کوي او کنه اوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام فیصله دی خلاف وکړه اگر چې يهوديان وته موږ سر مسلمانۍ کو الله آیت نازل کړ که هدایت کی قسمت کی کو مسلمانان نشي او کنه کو فیصله خلاف د قران نه وکړه او بیا الله جل شانه د قران کریم فضیلت ذکر کړي د تورات انجیل کې دی يهوديان عیسایان ډېر ګډوډي راوړل الله قران کریم نازل کړ چې د دې غلطي خلکو تخکاره کی چې په تورات انجیل کې دي د ځان لیکل کړو او دغه باندې دي ګمراه شوی او اصل حقایق دار او دیم د تورات انجیل صداقت الله په قران کې ذکر کې چې دا ګره سما کتابونه دي او دغه کې حق عقاید خودي په کې بدل کړي او دریم مسله پکې دا چې اصول کې ټول پیغمبران او کتابونه یو دي البته په مسلو کې پکې اختلاف تا او اعتبار اصول لروي فروع او مسائل لا نبی او بیا الله جل شانه د هر پیغمبر د لپاره شریعت مقرر کړ دا الله پاک حکیم ذات ټول خلک په یو دین او په یو شریعت راجمع نکړ ځکه مزاجونه د وخت د بدلېدو سره بدلېږي د هر مزاج او د هر وخت مطابق الله شریعت نازل کو هغه هر پیغمبر ته لکه د موسی علیه السلام یو شریعت عیسی علیه السلام بل او د نبی علیه السلام شریعت جدا الله جل شانه فرمایي وقفینا علی آثارهم قوم پر لپسی اولی گلرسل پیغمبراننا بعیسی ابن مریم عیسی ابن مریم علیہ السلام مصدقا چه تصدیق لون کی دی لما دا کتاب بین ایدی چه دوی سرد من التورات چه تورات دی وآتیناو الانجیل منور کی علیہ السلام انجیل کتاب فیه چدی پدی کتاب کے ہدن ہدایت و نور او رنا ومصدقا و تصدیق کو ان کی دی لما دا کتاب بین ایدی چه دوی سردی من التورات دا تورات وهدن و ہدایت دی وموعظتا و نصیحت دی للمتقین دا متقیان دا پارا ولیحکم اہل انجیل و بکادت فیصلو کی انجیل والا بما پاک کتاب انزل اللہ کی چلا پاک پاغی کے نازل کری دا فیصلہ ومن لم يحكم بما انزل الله او هر اسوک چې فیصلونه کوي دا الله په حکم چې الله پاک نازل کړی دي فاولئک هم الفاسقون دا کسان فاسقان دي وانزلنا الیک الکتاب بالحق نازل کړی تا قرآن پاکبان مصدقا تصدیق کوونکی لما دا کتاب بین دې چې دې سره من الكتاب دې کتاب نو مهیمن علیه او دا قرآن کریم نگہبان دی پدا کتاب تورات انجیل بان فحکم بینم پس تو پیسلو که پما بین دی کی بما پاک قرآن انزل اللہ چلا پاک نازل کری ولا تتبع احواء متتابداری مقدید خواہشات اما جاءک من الحق زکر چتا تراغل دحق لکل جعلنا منکم دہر واحد دہر چا دپارم گرزول دی شرعت شریعت ومنهاجا اولاد ہدایت ولو شاء الله لجعلكم كشربت لا پاک رسول بیتاس امت واحدة امت یو نبی ولكن ليبلوكم فيما آتاكم لیکن اللہ پاک امتحان کی استاسو باغ سجدر کلی تاسو تا فاستبقوا الخيرات فاستاسو اڑاندے والے کی دنے کے پکاروں کی الاللہ مرجوکم اللہ پاک طرف تو بس استاسو دا جميعا دٹول فینبئکم بما کنتم فيه تختلفون پس خبرداری بدر کی تاس تفاوضت کی تاس بائی کی پر دنیا کی اختلاف کو وان یحکم بینم داجت پیسلو کا پما بین دوی کی بما پاک کتاب انزل اللہ چلا پاک نازل کردی ولا تتبع احواء متتابداری مقدید خواہشات وحضر موزان بچکرت بین ان یفتنو کچدی پا فتنہ کیوانا چیتا ام بعد ما انزل اللہ الیک دباج احکامات چلا پاک نازل کریتا تا فإن تولوا كتردي اعراضكم فاعلم تستفيشا انما يريد الله بشك الله پاک وان يصيبهم ببعض ذنوبهم چور سیدیتا عذاب کا سبب دباجی گناہوں ددی ان كثيرا من الناس لفاسقون او یقینا دیر جاد دخل کن خامخانا فرماننی او فحکم الجاہلیت یبغون آیا فیصلہ دا جاہلیت دا یہودیان ہواری
ومن احسن من الله يوسف دې زیات الله پاکنا حکمن په فیصله کې لقوم دې قوم د پاره یقینون چې یقین ساتي واخر الحمد لله